بسم الله الرحمن الرحيم حديث أنس بن مالك قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم. دا حدیث هم دا مخکنی حدیث غنده دے، مضمون تقریباً یو دے لیکن دا بعض الفاظو سے اضافہ دا پکی دے پسی حدیث هم دا دے مضمون دے. دا یو قسم حدیثونا یو ځای جمع کول دې ګڼې فیدی. یو فیده پکې دای چې انسان په پوره تفصیل پوه شي. دوا یا درې یا څلور حدیث یو ځای شي مضمون هغې سړی وګوري نو پوه شي چې مفصل خبره سره په بعضې کې بعضې اضافه وي، په بعضو کې بعضې کمی. د دې وجې نه داسې قسمه روایتونه د امام مسلم رحمه الله دا خصوصیت دی چې هغه ټول یو ځای جمع کوي دې دپاره چې د حدیث طالب علم پوه شي چې حدیث کې اصل مسله سره د دې حدیث تعلق د آخرت سختو سره او د هغې تکالیفو سره الله دې ټولو مسلمانانو ته دغه مرحله اسانه کړي. نو هغه خبره ده په دې کې وایي چې قیامت ورځ شي کله ما جناس و بعضهم فی بعض ما جناس د تکلیف د وجې چې انسان ته کم اضطراب کم قلق بېچینی ملاویږي نه ته ما جناس وي. خلک به بېچین شي، بیرامه به وي او بعضې به په بعضو کې ورننوزی راننوزی تموج، یعنی د تکلیف د وجې به خلق یو بل کې ورننوزي. څنګه چې ګډې بېزې یو بل کې ننوزي نو داسې انسانان به یو بل کې او بل کې ننوزي. د تکلیف د حالات دي. فیاتون آدم نو ټول به آدم علیه السلام له راشي. خبره زړه ده، کوم ځای کې څه اضافه وي نو د هغې وضاحت وکړو انشاءالله. هغه ته به ووایي هلته ویلي وو چې ته زمونږ پلار یې، هلته ویلي وو ته الله جوړ کړی په خپل لاس. دلته پکې دغه الفاظ نشته اشفع لنا الی ربک فیقول. هغه ته به وایي سفارش وکړه زمونږ دپاره خپل رب ته. نو هغه به ووایي لستو لها، زه دا د دې مرتبې سړی نه یم، ما ته د شفاعت اجازت نشته. شفاعت اجازت موږ مخکې ویلی دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې چاته د سفارش کولو اجازت به نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل انا سید ولد آدم ولا فخر. زه د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم د قیامت ورځ، لیکن دې خبره باندې زه فخر نه کوم ځکه دا د الله احسان دی په ما، شکر ادا کوم. او انا اول من یشفع، زه هغه لومبی سړی ویم چې زه به سفارش کوم. دا لویه مرتبه ده، لیکن دا د شکر مقامي د فخر مقام نه وي. لوی کول دا د الله شان سره ښایي. مخلوقات د هغې دپاره د الله او د رسول تعلیم دا دی چې دا کار څومره لوی شي نو ځان دې کمزوری ګڼي، ځان دې معمولی ګڼي. کم بنی آدم چې ځان معمولی ګڼلی دی دله الله ډېرې بلندی ورکړي، او کم انسان چې ځان لوی وګڼي یا د هغه په ذهن کې او په زړه کې څه لویي اثر د لاندې راغورځي ګرځي. نو بهرکیف آدم علیه السلام اب وایي زه نشم کولی، او وجه یې مخکې ویلې وه چې ما د الله څه خطا کړې وه. لیکن تاسو ابراهیم له لړ شئ فانه خلیل الرحمن، ځکه هغه د الله خلیل دی. خلیل دوست وایي، حبیب هم دوست وایي. خلیل الرحمن او حبیب الرحمن یو معنی ده پښتو اردو کې، لیکن خلت یو داسې مرتبه ده، یو داسې مینه ده چې هغه د الله نه سوا بل سره کول ګناه دی. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل الرحمن.
د دوستۍ یو خاص مرتبه ده هغه د خدایتوب د الوهیت مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که ما څوک خلیل نیولی درې دا مطلب نه دی چې ګنې د رسول الله دوستان نشته، خلک په خبره نه پوهېږي. اچا پکې ځان حدیث جوړ کړی چې زه حبیب الرحمن یم او دا افضلي د خلیل نه، ګپې شپې لګي ټول. خلت ځان لسیز دی او حب ځان لسیز دی، محبوبیت ځان لسیز دی. د خلت مرتبه هغه دا چې هغه د عبودیت مرتبه یې الله رب العزت سره داسې مینا چې زه د الله بنده یم، نو داسې مینا مخلوق سره بنشي ساتلی. البته مخلوق سره عام درجه کې د محبوبیت خبره کېدی شي. د حدیث مطلب هلته کې دغه دی چې کما ځان له څوک داسې دوست نیولی چې هغه سره به یې د بله مړ گیا مصیبت هم جوړ کړی. کما څوک داسې دوست نیولی چې هغه سره مې د خدایتوب محبت کولی، نو بیا به ما ابوبکر صدیق چې کوم دی هغه نیولی و. لیکن صاحبکم خلیل الرحمن، لیکن ستاسو ملګری یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان یادوي چې زه د الله خلیل یم. هغه مینه چې هغه د الوهیت مرتبه کې ده هغه صرف الله سره کوم، بل چا سره نه کوم. داسې قسم روایتونو کې سوچ پکاري، بې بنیاده خبرې نه دي خورول پکار چې د حبیب الرحمن محبوب خدا یا محبوب الله دا مرتبه جدا ده او د خلت مرتبه جدا ده. نه، خلت اصل دا دی چې دا د هغې مینې نوم دی کوم چې الله سره کولی شي، او محبوبیت د هغې مینې نوم دی کوم چې مخلوق سره کولی شي. په دې فرق خلک نه پوهېږي، نه ځان لګیا دي. د حافظ ابن قیم کتابونو کې دا خبره مفصل لیکلې ده. فإنه خلیل الرحمن، ځکه ابراهیم د الله خلیل دی، د هغه په مینه کې هغه څه نه دي کړي. خپله ښځه یې پرېښې ده په یو شاړ میدان کې، خپل زوی یې پرېښی دی په یو شاړ میدان کې، خپل زوی حلال کړی په یو د الله د رضا دپاره، کلی کور یې پرېښی د الله د رضا دپاره، اور ته غورځېدلی د الله د رضا دپاره، پلار ته یې خبره کړې د الله د رضا دپاره، حکومت وقت مخالفت یې کړی د الله د رضا دپاره. دا د خلت اسباب دي، یعنی د الله په مینه کې هغه قربانۍ کول کوم چې د الله د شان سره ښایېږي. نو دا ابراهیم علیه السلام کې ډېرې وي، ځکه هغه ته خلیل الرحمن وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان ته هم خلیل الرحمن ویلی دی. فرمایل وی د ورورولۍ او د مسلمانۍ مینه مونږ هر چا سره کوو، لیکن د خدایتوب مینه هغه صرف صاحبکم خلیل الرحمن. فیاتون ابراهیم، نو دی به ابراهیم د راشي نه هغه ته به ووایي، دا به ورته ووایي لست لها، زه دا نشم کولی. لوی مرتبه والا سړی دی، لیکن شفاعت کبرا الله رسول الله صلی الله علیه وسلم له ورکړې ده. او دا هغه څیز دی چې دې ته په نورو احادیثو کې ډېر زیات مرتبه حاصله کړې شوې ده، ورکړې شوې ده. د بانګ پسې چې کومه دعا مونږ کوو، آت محمد الوسیلة والفضیلة، دغه الوسیله باره کې هم د بعضې مفسرین محدثینو خیال لري چې دا درجه د شفاعت کبرا ده، محمد له وسیله ورکړي. زمونږ خلک چې لفظ وویني که نه هلته عجیبه عجیبه دماغ چلی. یو پښتو اردو کې وسیله ده، یو عربی کې وسیله ده. دغلته د وسیلې مقصد څه شی دی؟ دا یو خاص مقام دی، یو خاص رتبه ده چې الله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت پر ورځ ورکوي. هغې به راشي ورته به وایي تاسو لاړ شئ موسی له، ځکه هغه کلیم الله دی. کلیم الله باندې الله هغه سره کلام کړی دی، الله خبرې کوي که نه. قرآن ته څه وایي؟ کلام الله. و دلته به خلک ګونګیانې څه به نه وایي، الله خبرې کوي که نه کوي؟ کوي. څنګه خبرې کوي؟ قرآن د الله کلام دی. اوس مونږ په دې نه پوهېږو چې د هغه خوله شته دی او ژبه یې شته دی او شونډه یې شته دی، دا ځان له خبرې دي. د الله صفت د الله د شان مطابق
الله کلام کوي، الله ویني، الله ګوري، الله اوري، الله گرفت کوي. د الله مجیت وی تلل راتللی. کم صفت د الله چې لیکلی دی قرآن او صحیح حدیث کې هغه منئ. که ځان صفات مه جوړوئ، هغه کلیم الله دی. نو دی براشي موسی علیه السلام ورته وایي لست لها، زه دا نشم کولی، زه دې لپاره نه یم. ولکن علیکم بعیسی، تاسو له پکار دي چې عیسی علیه الشیخ، ځکه هغه د الله روح دی او د هغه کلمه ده. د الله روح څه مطلب؟ دا خصوصي روح دی، په ذریعه پوکلی او د هغه په مور کې بنیاد ورته روح الله وایي. او د هغه کلمه د القاها الی مریم قرآن فرمایي. فیاتون عیسی، دی به عیسی لراشي، هغه ته به وایي نا به ورته وایي لست لها، زم د دې مرتبې خاوند نه یم، الله مالم دا رتبه نه ده راکړې. ولکن علیکم بمحمد صلی الله علیه وسلم، تاسو لازمه ده چې لړ شئ سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا هغه شکر مقام دی چې الله مونږ د یو داسې نبی جلیل القدر نبی امت کې پیدا کړي وو چې هغه د اقوام عالم شفاعت کوونکی دی. خو دلته هغه زوړ سوال وایي کوم چې ما مخکې کړی دی چې مونږ د هغې نبي کوم حکم منلی دی او مونږ هغه له کومه مرتبه ورکړې ده، د هغه سنتونو ته مونږ په کم نظر ګورو، او چې کم کار هغه کړي او سړی هغه شانتي وکړي نو مونږ هغه مسلمان ګڼو. د علاقه کې دا مصیبت دی چې خلک څه کوي نه به کوي، او که نه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کوي که نه نو بیا ورته وهابي شوی. فیاتونی، نایب مال راشي، فاقول، نو زه به ورته ووایم انا لها، او دا خبره ټیک ده، الله دا ذمہ داری یا دا منقبت یا دا صفت مال را کړی دی. فاستاذن علی ربی، زه به اجازت وغواړم د خپل رب نه، فیؤذن لی، نو ماله به اجازت را کړی شي. مخکې ویلو رکوع سجدې به وکړم، هغې سجدو کې ویلهمنی محامد احمده بها لا تحضرنی الان، او ما ته به الهام وکړي زما زړه کې به واچوي هغه حمدونه چې زه په هغې باندې د الله حمد وکړم، هغه اوس ماله نه راځي. لا تحضرنی الان، ما ته نه دي معلومې. د دنیا کې یو چغه ده، یو خاص فرقه ده، د هغې خیال لای چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم کل غیب علم ورکړی ده. موږ چې ودا حدیث وی د خپل استاد شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه نه دا فرمایل دې نه معلومه شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له کل غیب نه دی ورکړی. شیخ قیامت پر ورځ باندې هغه ته ډېر څیزونه نه دي معلوم. دا دلیل لري دی چې الله کل غیب علم چاله نه ورکوي. دا حدیث هر څوک وایي لیکن د دې نه دا استدلال چا نه دی کړی. دا ډېر لوی سړی و لیکن د خلقو نه پېژنده. الزامات خو خلک لګوي که نه، په الزاماتو یې برابر کړی ده. نفرت خلک د الزام د وجې کوي. کاش چې د خلکو عمل کړی وی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ایمان والو کله چې بې اعتباره سړی تاسو له یو خبره راوړي که نه نو د هغې وضاحت کوئ. کاش چې د خلکو پېژندلی وی. هغه انسان و، غلطی کم انسان کې نه، ګناهونه کم انسان کې نه، لیکن و لوی سړی و. د علم یو غر و لیکن خلق هم نه پېژنده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته علم الغیب نه دی حاصل. فرمایي لا تحضرنی الان، نن دنیا کې ما ته هغه محامد نه دي معلوم، هغه محامد به ما ته وښیي الله. فاحمده بتلک المحامد، هغه حمدونه کم چې ما ته هلته وښیي په هغې به زه د هغه حمد بیان کړم. واخر له ساجدا، او زه به ما تیر حدیث کې ویلو چې سجده کې دعا قبلی الله له چې څه غواړئ چې څومره ذلت او پستی ته لړ شئ دومره به الله ښه مني. او چې څومره سړي کې عقل پني که نه، لوی پکې، تکبر پکې، عاجزي پکې نه وي، دی خو د ځان ازارش نه کړي، الله هېڅ نه مني. زه سجده کوونکی پرېږدم
محامد بویم فیقالو ما ته ویلی شي یا محمد ارفع راسک محمده سر پورته کړه یا محمدو وی حدیث کې یا محمدو راغلی ځکه موږ یا محمدو وایو پیدا خو الله وی نو کته الله یې نه وایي ورته عجیبه خلک دی احادیث یو ګورئ په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په نامنم یا محمدو یا خو الله اخلي او په دې وجه اخلي چې هغه رب دی هغه خالق او مالک دی هغه غستی شي هغه ته داغه د پاس د قانون پابند نشته دی دارنګه سیدنا جبرائیل یعنی ملائکه به هغه ته نوم غستو ځکه چې ملائک د دې قانون نه مستثنا دي یهودیان و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته محمد یا محمد ویخ منافقین و یا محمد ویخ او چرته باندچیان مسلمانانو بم ویخ قرآن و حدیث کی چراجم کې دا دومره خلق دی سوال لای چنن یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محمد وی نو دی خو الله هم نه دی دی جبریل هم نه دی نو درې کسان نور پاتې شو یا بیوقوف باندچی ویخ یا منافقی یا به یهودی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پنامنم ناخلی یا محمدون ویخ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام چے برال ناغی ویل السلام علیکہ یا رسول اللہ پتا دے سلامی یا اللہ رسول مجلس کے جب حاضرون یا رسول اللہ بے چے مجلس کے ونو حاضر نہ بے یا رسول اللہ نہ ویخ بار نہ یا رسول اللہ چگے ویل هغه مناسب نه دی جایز نه دی که په دې خیالي چې زمونږ آواز اوري بیا خو شرک او کفر دی او کنه صرف په دې بنیاد باندې چې یو سړی بطور ندا بطور حسرت کوي چې دا الله رسول کته وي نو دا څنګه حالات بو دا شان خبرو کې بیا سګورا نشته داول داسې وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پنامنم ماخله قرآن فرمائے دی لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم لبعض سنگا چتاسو آپس رسول اللہ تب آواز نہ گوے یا محمدو بنوائے آخو اللہ دے وہی ارفع راسک سرپور تکا وقل یسمع لک تو آیا اور دے وش تجسوے قبلولیش وصل تعطا سوال گوا در گولی وشی وشفع تشفع سفارش کوا سفارش پا منلیش ناغا سوئی فیقولو یا رب امتی امتی دا آغی نبی محبت تخبل امت سر اے زما ربا زما امتیان زما امتیان ومو ویلیشی لال شاہ فخرج من کان فی قلبی مثقال شعیرت من ایمان شعیر وربشی دوئی سوک چیتے بھی نہیں کنا چی داغا پزلے کے دوربش برابر ایمان دے نارو بس فان تلقو زبلال شم فافعلو داغا کار بوکم ورکی اللہ پوئے ورکی دا چا پزلے کی چی دوربش برابر ایمان دے بروزی ثم اعود بیا واپس راشم فاحمدہ بتلک المحامد تیر حدیث کی ویلی درې څلور ځله بس سجده وکم هلته تفصیل نه ویلې دلته هغې تفصیل گئی بیا به راشم بیا به د هغه حمد بیان کم په هغې حمدونو بیا به آخر له ساجده بیا به سجده کې پرېوځم نو ما ته بیا ویلی شي چې سر پورته کا وایا یسمع لک ستا خبره قبلولی شي منلی شي وسل تعطا سوال کوا در کولی وشي سفارش کوا تشفع ستا سفارش و قبلولی شي نزو بیا ویما چی یا رب امتی امتی زما ربا زما امتیان زما امتیان اللہ پخپل پیغمبر سمرا آغا سرا مین داغ سمرا محبت دے ورسل وو ویلیشی لرشا فخرج منها من کان فی قلبه مثقال ذرت او خردلت من ایمان آغا سوک رو باسا چی داغا پزل کے دوری دانے برابر ایمان بھی خردل داویلی شي پوری تخ او ذراغ ورکوٹی زیڑ میگی توی فان طلق نزب للشم دا کار بوکم بیا با واپس راشم فاحمدہو بتلک المحامد دا اللہ غا حمدن و بیان کم بیا با آتا سجدہ کون کے پریوزم
نو بیا ما ته وویل شي محمده سر پورته که وایا منلی بشي سل تعطا سوال کوه درکولی بشي سفارش کوه ستا سفارش قبلولی شي نو زه به ووایم یا رب امتی امتی تا ګوره بار بار هغه په خوله څه راځي امتی امتی نو بیا به وویلی شي لړ شه وباسه هغه څوک چې د هغه په زړه کې من کان فی قلبی ادنا 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 مثقال حبة خردل من ایمان درې ځله ادنا 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 ووایي ادنا معنی معمولی دوری د دانې نه درې درجې کم د چا په زړه کې چې ایمان دی هغه هم راوباسه ایمان دومره محبوب څیز دی لږ دی ولې نه د انسان د نجات باعث جوړېږي ایمان لږ نه ساتل پکار ډېر ایمان ساتل پکار ټول ایمان ساتل پکار دي کامل ایمان ساتل پکار دي چا کې چې معمولی معمولی ایمان دی نو آو زرو باسم د اور نه هلته څلور ځله ویلي دلته کې اوس پته ولګي دا فانطلقوا فافعلوا ثم اعود الرابعه زه به لاړ شم دغه کار به وکړم بیا په څلورم ځل واپس راشم بیا به هغه طریقې سره سجده یي فاحمده بتلک المحامد د الله به هغه حمدونه بیان کړم چې ما مخکې ویلو بیا به اخر له ساجدا بیا به هغه ته سجده کوونکې پرېوځم نو ما ته به بیا ویلی شي چې محمده سر پورته کړه وقل یسمع وایا اورېدی به شي قبلولی به شي وسل تعطا غواړه درکولی به شي وشفع تشفع سفارش کوه سفارش به دې قبلولی شي فاقول یا رب اعزل لی فی من قال لا اله الا الله الله مالی اجازت راکا د هغې چا په باره کې چې هغه عقیده ساتلې ده د لا اله الا الله عقیده یې ساتلې ده قول دلته کې د اعتقاد په معنی ده یو سړی چې د هغه عقیده د لا اله الا الله یې هغه اور کې نه پاتې کېږي فیقول وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی نو الله وسو وی زما دې په خپل عزت قسمی زما دې په خپل جلال او په خپل لوی او په خپل عظمت قسمی لاخرجن منها من قال لا اله الا الله زه به خامخا راوباسم د جهنم نه هغه څوک چې هغه د لا اله الا الله قول کړي د آخري جملې د دې دلیل دی چې مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب کافر کیږي نه ورنه دی به همیشه جهنمي وي یو مسلمان که هر څومره ګناه کړی ده نو دی پای کافر نه دی تر کومې چې هغه ګناه حلال نه وي ګڼلی نو دې نه معلومه شوه د کلمې د لا اله الا الله محمد رسول الله د اعتقاد زور معلوم شو چې دا کلمه الله ته څومره پسندیده ده د دې کلمې الله څومره خیال ساتي او موږ یې څومره خیال ساتو په دې تفسیري حاجت نشته هر سړی خپل ځان سره سوچوږي چې ما د کلمه گو مسلمان څومره خیال ساتلی دی الله یې خو دومره خیال ساتلی دی چې د چا په زړه کې هم د لا اله الا الله عقیده ده په خوله یې ویل هم نه ده نو هغه هم د جهنم نه راوباسي آیا زمونږ هم مؤمنانو سره یا مسلمانانو سره دغه رویه ده د دې جواب نفي کې دی بارکیف حدیث کې هغه حالات هم دي او دا مزید اضافه پکې هم دي قول قولی هذا استغفر الله لكم